بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علی نور وزیر کتون کو زه د نېشنل پریس کلب اسلام آباد مخې ته موجود یم. د بنو د امن د پسون د رلی چې کوم دلته انعقاد شوی دی، چې کوم دلته راغلي خلک دي، د هغوی سره به خبرې کوو چې دوی د خیبر پښتونخوا ضلع بنو کې چې کوم د امن و امان خراب صورتحال دی، په دې حواله سره دوی نظر څه دی او دې نه علاوه امن څنګه ممکن دی او د امن دپاره د څه اقدامات اوچت کړی شي. د هر یو کس د جان د مال تحفظ چې کوم دی هغه د ریاست ذمهواري ده او دې نه علاوه وفاقي او صوبایي حکومتونو ته دوی د امن د امان صورتحال د بهترۍ په حواله سره پیغام سره لري. په دې مختلفو څیزونو به چې کوم دلته راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. آپ کا نام؟ جی میرا نام اسامہ ملک ہے. اسامہ ملک صاحب، خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں امن و امان کی خراب صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ خراب صورتحال تو ہمارے جتنے بھی دہشت گرد عناصر ہیں ان کے خلاف ایک بھرپور احتجاج اور ایک بھرپور عمل ہونا چاہیے. تو میں آج ہم یہاں جو جمع ہیں ایک امن کے لیے جمع ہیں کہ ہم اندھیروں کو مٹائیں. اور بنو امن پسون ریلی بنو نہیں، پاکستان امن اور آل ہے بہرحال یہاں پہ زیادہ تر جو خاص کر بنو میں واقع ہوا ہے اس کے حوالے سے لوگ آئے ہیں اور یکجہتی کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں. تو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے امن کو لانے کے حوالے سے، یا امن کیسے ممکن ہے اور ساتھ ساتھ ریاست کو لوگوں کی جان و مال کی تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے تو ریاست کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے؟ بے شک یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست کا ساتھ دے. آج ہم یہاں ایک ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ علاقوں سے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. وہ اسی لیے موجود ہیں کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ریاست کا ساتھ دیں گے، لیکن ہمیں بھی اس کے ان ریٹرن ریاست سے یہ چاہیے کہ وہ ہمیں امن دیں، ہمارے بچے محفوظ ہوں، ہمارا مال محفوظ ہو، ہماری مائیں، ہمارے گھر سب کچھ محفوظ ہو. تو ہم سیکیورٹی اداروں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں پاکستان کے، ان کے خلاف ایک بھرپور کارروائی کریں اور آگے ایسے اقدامات نہ ہو سکیں. بالکل ہونے بھی نہیں چاہیے ایسے افسوسناک واقعات جس طرح کے بنو میں ہوا این افطاری کا ٹائم. تو وفاقی حکومت پلس صوبائی آپ امن کے حوالے سے خیبر پختونخوا بلوچستان اور آل پاکستان میں جس طرح کے دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام ساری قوم کے لیے یہی ہے کہ ہمیں نوجوانوں کو متحد ہونا چاہیے اور اس پہ آواز بلند کرنی چاہیے اور ہمارے جتنے سیکیورٹی ادارے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. جب تک ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. تو جتنے بھی ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی نوجوان نسل کو ساتھ لے کر چلیں اور اپنی قوم اور اپنی عوام کو ساتھ لے کر چلیں. تو انشاءاللہ پاکستان ایک بھرپور اچھے راستے پر گامزن ہوگا انشاءاللہ. امن کے بغیر ترقی بھی ناممکن ہے، تو امن ملک کی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے. یہ امن کی جنگ آج کی تو نہیں ہے، یہ امن کی جنگ تو ہم کافی عرصے سے لڑ رہے ہیں اور ہم نے اپنی کافی جانیں، اپنے کافی گھر برباد کیے ہیں. اور اگر آپ صرف KPK کی یا بنو کی اسپیسیفک بات کریں تو صرف یہاں پہ امن کا ایشو نہیں ہے، یہ امن پورے پاکستان میں ایشو ہے. تو آپ دیکھ لیں بلوچستان ہمارا آج کل آگ میں ہے، اسی طرح ہمارا KP آگ میں ہے. پنجاب اس لیے تھوڑا سا بھی بچا ہوا ہے لیکن امید کرتے ہیں بچے. لیکن آپ کشمیر کے حالات ہمارے دیکھ سکتے ہیں، آپ سندھ میں بھی کچے کے ڈاکو کے واقعات آپ کے سامنے، آپ سندھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں حالات. وہاں پہ امن صرف اس طرح کی دہشت گردی نہیں ہے، امن آج کل مہنگائی بھی ایک امن کی اس میں ہے کہ ہمیں اس پہ بھی کنٹرول کرنا ہوگا. تو ہماری حکومت سے بھی گزارش ہے، ہماری سیکیورٹی اداروں سے بھی گزارش ہے کہ مل بیٹھیں، ایک جگہ بیٹھیں، آپسی جنگ آپسی رنجشوں کو ختم کریں اور ملک اور قوم کے لیے کام کریں اور ہمیں ایک امن پرووائڈ کریں. یہ ہمارا حق ہے جو آپ ہمیں دیں گے. اور انشاءاللہ کی ذمہ داری میں سے اہم ذمہ داری یہی ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی تحفظ کریں. بالکل ایسا ہی ہے اور ہم امید کرتے ہیں، اسی امید کے ساتھ آج ہم ایک شمع روشن کریں گے کہ ہماری جتنی بھی حکومتی ادارے ہیں اور حکومت ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں اور جو بھی لوگ ہیں وہ سب مل کے بیٹھیں گے اور اس معاملے کا حل نکالیں گے. اور آج کے بعد ہمیں ایسے سانحہ نہیں دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. حل نکالنا کتنا ضروری سمجھتے ہیں آج کل کے دور میں؟ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جتنے ہمسائے ممالک ہیں اس میں ہمارا ایک سب سے سٹارٹ سے ایک ہمارا رائیول رہا ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا آج بالکل ایک ایم یہ نہیں رہا، وہ ترقی کے راہ پہ گامزن ہو چکا ہے. تو ہم آج بھی وہیں پہ 70s میں 60s میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کی مین ریزن یہی ہے کہ ہم امن قائم نہیں کر سکے. بیچ میں کچھ ٹائم کے لیے امن آتا ہے، پھر اس کے بعد دہشت گرد ہم پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. تو ہم کب تک اپنی جانیں قربان کریں گے؟ تو جب تک امن نہیں ہوگا ہم ترقی نہیں کر سکتے. امن ہوگا تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ اچھا ہوگا اور بہترین ہوگا اور ہم سب مل کے اس کے لیے کام کریں گے. بالکل بہترین ہونا بھی چاہیے اور بہترین کے لیے کام کرنا بھی چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ. استا سنا دل نواز خان. دل نواز صاحب، خیبر پختونخوا ضلع بنو کې چې کوم د امن و امان خراب صورتحال دی ستاسو په نظر څه دی؟ زما په نظر کې د خیبر پختونخوا د بنو ضلع خبره صرف نه ده، په پاکستان کې حالات ډیر خراب دي.
زه بنیادي خبره دغه کوي چې کوم فوجیان چې شهیدان کیږي د بنو او د خیبر پښتونخوا نه دي، د غون پاکستان ځوانان دي او دومره ښکلي ښکلي ځوانان شهیدان کیږي او روزانه په بنیاد باندې کیږي. او سره چې کوم ځوانان کوم ښکلي پښتانه ټول بې ګناه بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې بې ګناه، نه هندو دی نه کافر دی نه یهودي دی او لاړ په هیڅ کې کاکیتا کې نه لاړ. او به دومره خبره زما سپایي زما تانیدار زما ډي اس پي خو یوه خبره خو شته چې فوجي ته او سپایي ته خو پیکج خو میلاو شي، خو چې د کوم عوام ولس دی او شهیدان کېږي او هېڅ قصور نه لري هغې ته خو پیکج هم نشته. هغه خو په دا قطع کې هم پته نه لګي چې دا مسلمانو که کافرو. زه اول د جهادیانو نه تپوس کوم چې ای ظالمانو تاسو چې دماکه کوئ تاسو ته دا پته لګي چې د شهید شوی چې دی دا مسلمان دی، د مشهوم د مسلمان بچی دی، د روژه په ټیم باندې دا جایزه لري، ته څه جسټیفیکیشن شته ستا سره؟ په کیله کې نه کسان چې کوم شهیدان کېږي ابه څومره مسلمان وي څومره به نه وي د هغې تعین څوک ملا او څوک طالب او څوک کوی شي. موږ دا سوال اوس نور جایز غواړو. خو زه یو سوال کوم د مشرق په وساطت سره چې زه خو د بنو استودن کې خلک یم، زه د یو کلي کس یم، په ما باندې د هغه کلي د خاورې قرض دی چې زه به د هغې دپاره اواز اوچتو، بیا د بنو را باندې قرض دی زه به هغې دپاره اواز اوچتو کردار به ادا کوو، بیا به د خیبر پښتونخوا دپاره کوو، بیا دغه شانته په ما باندې د پاکستان حق دی او هغه حق زه ادا کوو، اواز مې اوچت که. خو زه دا وایي چې موږ اعلان کوو دا 100-150 کسان په یو ځای کېږي. چېرته داسې جرأت داسې خبره داسې کیسه شته؟ په هره خبره باندې موږ په یو ځای کېږو. د عمران خان دپاره هم د بلاول دپاره هم د مولانا دپاره هم د فلاني دپاره هم، خو د غریب د اوس دپاره نه، د سپایي دپاره نه. امن څنګه ممکن دی د امن دپاره د څه اقدامات اوچت کړی زه شي؟ دوه خبرې کوو. اوس مې یو خبره وکړه. زه دا وایي چې دا کسان په یو ځای چې کښېني هر څه ورسره تی هم ویني او نیت صافه وي نیت صاف منزل آسان او کینی سره او مقتدر سره کینی او یو حل راوباسي، حل نه راوځي ولې نه راوځي؟ خو زه خو دغې مسلمانو ته وایم چې د حمیدالله کې بله ورځ شهید کړ. د هغه مدرسه وه چې په افغانستان کې د دغې کسان په فخر سره وایي چې مو حقانیه یو مشر یم مړ که بل مشر یم شهید که او د جمعې په لمانځه کې جمعې په هغه باندې دغه اور دی. زه وایي چې د دغې حدود دغې لاین د دغې کټ اف لاین نشته دی. نو چې کوم د خلکو د ځان او مال تحفظ دی هغه خو د ریاست ذمهواري ده. زه وایي چې د ریاست د مرکزي د صوبایي ذمهداري ده او اخري حد پورې ذمهداري ده. خو زه یوه خبره کوم دا سوال ډېر په باریکي سره واوره. تا داسې خلک هم کتلي داسې جهادیان دې هم کتلي چې تا د ایس ایس جي د ټاپ کلاس چې کوم سیکیورټي هغه دي کسان دي ګارډز دي دغې سره داسې جنګ کوي چې هغه د جنګ مخه نه ویني. دغې دا مقصد دی چې هغه کسان څه ویل ټرینډ کسان دي، داسې عام کسان نه دي. ګوره د چا د لاسو راوتي ټرینډ کسان دي. خو زه اوس دا وایي چې خو د اسلام په نام باندې د جنګ راخوشی کړی دی. که د اسلام په رنګ یې کړي ما ته خو د ووایي که نه چې تاسو غونډ کافر یئ. زما ماشوم هم کافر دی، د 3 میاشتو ماشوم مې هم کافر و هندو، د زما ښځې هم کافرې وې او د روژه ماتي په ټایم کې ته دماکه کوې او دومره نه ګورې یا دماکه د کوم والیوم ده د به خندق غورځوي که نه غورځوي. خو زما ماشومان خو د 14 په والیو په مړه کړ. بالکل ډېر زیات افسوسناک واقعه وه، خاص کر ماشومان چې کوم پکې شهیدان شول، بیا چې کوم بې ګناه خلک په دې کې شهیدان شول. داسې واقعات روکتام ضروري دی. نو د امن نه بغیر ترقي هم ناممکن ده. د ترقۍ دپاره امن څومره ضروري ګڼئ؟ زه دا وایي چې د خیبر پښتونخوا چې کوم حالات دی ته د دغه ځای نه اوس لاهور پورې روان شه چې په کومه لار باندې دی غونډې هوټلې به خلاصوي، غونډه شپه به خلاصوي، چهل پهل وي او ته د دغه ځای نه د کوارټ پورې لاړ شه. بیا زه ستا مانه چې ته تلی شې، ته په سیپیک لاړ شه چې تلی شې. ته ماښام د تا د تڼۍ پولیس وال د تڼۍ نه راوتل
سوچ نشي کوي هغې ته پراپر نوټیفیکیشن شوي دي چې ماښام نه پاس به بار نه وځئ. اوس زه دا وایي چې کله صبح د داسې حالاتو کې شي بیا په هغه کې ترقي څه، په هغه کې سوچ څه، په هغه کې فکر څه چې زه په دې یېرېږم چې کور نه به وځه مور مې او خور به مې په دا دوا باندې ناست وي چې د ورور مې د زوی مې واپس کور ته راشي. دا به ترقي څنګه کوي د دغې صوبې خو یو حل یې شته چې که دغې مشرانو په ښه نیت باندې چېرته اتفاق جوړ کړ په پښتون باندې نن پورې چا حکومت کړی نه دی، داسې مور ځای پیدا کړی نه دی چې دی خیبر پښتونخوا ته زموږ د مشرانو د مرضۍ نه بغیر راننوځي او په ما باندې حمله وکړي. په پنجاب کې د حمله وشي که نه، زما پښتون زما دشمن دی، زما خپل کور کس تربور مې دشمن دی، هغه لار هم ورکوي او هم لیک هم ورکوي او زما د مشران که په یو ځای شهر سره ټیک دي. ګوره وفاقي او صوبایي حکومت ته د خیبر پښتونخوا بلوچستان بیا خاص کر بنو د امن و امان په خراب صورتحال د بهترۍ په حواله سره پیغام څه لرئ؟ په دې کې شک نشته چې زموږ اسټیبلشمنټ ډېر سیریس دی. سیریس په دې به نه وه، سیریس په دا دی چې په روزانه بنیاد باندې په خیبر پښتونخوا کې 10 میجران، کپټنان، فوجیان شهیدان کېږي په روزانیا او ډېر سخت جنګ یې روان کړی دی. مونږ خو د هر هغه قوت سره یو چې څوک امن راولي، مونږ د هر هغه قوت خلاف یو چې څوک د ټوپک په زور باندې د حکومت نه علاوه د وردي نه بغیر د یوریټ نه بغیر په ما باندې حکومت کوي، دا مونږ نه تسلیموو. چې د چا مو وي که پاکې زما ورور شهیدېږي که زما پلار شهیدېږي، مونږ د هغې قوتونو خلاف یو. د دنیا د نظام په یو قانون په یوه ضابطه لاندې ده او راځئ چې په قانون او په ضابطه باندې راغونډ شو او بیا امن او امان دی. زما بارډر به څوک څنګه کراس کوي؟ لابنو کې چې کوم امن و امان خراب صورتحال دی ستاسو په نظر څه دی؟ زمونږ خو دا نظر دی چې تا ته دومره تاسو ته به ډېر زیات علم وي چې د عوام چې څومره دي دغه الریډي حکومت طرف ته نظر دی او چې حکومت طرف نه مونږ ته چې کومه د ښه ریسپونس نه نو مونږ چاته ګیله وکړو. د دې په وجه باندې مونږ چې څومره لکه په اقتدار کې څومره چې کومه د زمونږ د بنو ایم پی ایز ایم این ایز دي هغې ته پکار ده چې په میدان کې هغه راوځي او هغه په اسمبلي خال باندې په نور داسې ځایونو باندې هغه اواز اوچت کړي. د امن د پلیټفارم چې څومره مزدیک نه په هغې باندې اواز اوچت کړي، زمونږ د بنو د امن د حالاتو د هر څه دپاره اواز اوچت کړي. بالکل پکار هم دی د امن نه بغیر ترقي هم ناممکن ده. د امن د بهترۍ دپاره د څه اقدامات اوچت کړی شي او دې نه علاوه امن راویستل یا چې کوم د خلکو د جان او مال تحفظ دی دا د ریاست ذمہواري ده؟ اصل کې د ریاست ته مور چې کومه ده حق لري نو مونږ که تاسو سوچ کړئ مونږ چې څومره په بنو کې د 13 ورځو نه څومره چې کومه ټینشنونه زیات جوړېږي لګیا دي یا چې کومه د مونږ ته پېښېږي امن راوستل صرف او صرف ریاست راوستلی شي، عوام یې نشي راوستلی. بالکل کوم تنخواګانې عالي یا چې کوم مراد ورته ملاویږي دا هم د دغه خلکو د ټکس نه ورته ملاویږي نو دوی ته هم خپله ذمہواري پکار ده چې ترسره یې کړي. وفاقي او صوبایي حکومتونو ته دواړو ته مطلب که بلوچستان کې امن و امان صورتحال دی هلته هم خراب دی، خیبر پښتونخوا کې هم هر څه ستاسو مخامخ دي. د امن د بهترۍ په حواله سره ستاسو ورته پیغام څه دی؟ زه د امن په حواله سره زه دا وایم چې زمونږ چې بنو چې څومره عوام دي زمونږ چې کوم ادارې دي د ټول چې په یو پیج شي او امن دپاره یو اواز اوچت کړي. خو مونږ چې کوم عوام وي دا به صرف مونږ په بنو کې اواز اوچت کړو نو اواز دومره زیات نه راسي. زمونږ چې کوم لکه نمایندګان دي زمونږ چې کوم ایم این ایز ایم پی ایس دي هغه په اسمبلی فلور باندې ښه په بهترینه طریقه باندې د دې ازاله کولی شي. خو چې کله دوی وغواړي چې کله دوی نه غواړي نو مونږ به دغه قشن چې کومه د احتجاجونه کو دا قشن به مونږ راوځو خو مونږ ته بس نه میلاویږي. زه دا وایم چې څومره د اسلام آباد دی چې څومره پښتانه دي که دا اوس نن راوتلي یو د ده پر راوتلي یو چې مونږ په بنو کې امن غواړو دلته مونږ ښه ریلیکس یو ښه سیف یو خو مونږ چې هلته مې کوم کورونه دي کوم خویندې دي هغې دپاره امن غواړو چې د څو ورځې د 2 ورځې مخکې کوم بلاست شوی دی په دې کې چې کوم میډیا کوم کردار دی میډیا وایي چې بالکل ناکامه یې کړه. خو مونږ بنو دا ریاکشن ورکو ټول پاکستان ته چې دا څنګه ناکامه شوه چې 11 کسان پکې شهیدان شول 50 پلس پکې زخمی دي او دومره کورونه پکې خراب شول. نو زه وایم چې دا نه خلاصول صرف او صرف دغه دي چې مونږ ټول په یو پلیټفارم شو.
यो प्लेटफॉर्म ضروری هم دی چې کوم مل کر کردار ادا کول پکار دي. بالکل زوایم چې زمونږ هر یو کس په پاکستان کې چې د کا اداره ده کا فوج ده کا پولیس ده کا عوام ده د چټول پیو پیج شي یو خبره یو کیسه شي نو هغه نه پس بامن راشي کوم په خپل کې اول جنگ کو نو موږ به دشمن ته چرته هم چې کومه د ماته نه کوار. خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں امن و امان کی خراب صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصے سے وہاں پہ جنگ و جدل چل رہا ہے. کچھ عرصہ پہلے امن آیا تھا تو ہم لوگوں نے کافی راحت محسوس کی تھی کہ اچھا ہے کہ اب امن آئے گا تو کچھ معیشت بہتر ہوگی, سیاحت آئے گی. لیکن جیسے ابھی ریسنٹلی واقعات ہو رہے ہیں پے در پہ, دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں تو اس سے دوبارہ تشویش ہے. اسی لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں تاکہ پروٹیسٹ کریں, حکومت کو اپنا یہ پیغام دیں, اپنی آواز ان تک پہنچائیں کہ امن بحال کرنے کے لیے اپنے اقدامات کریں. بالکل, امن کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے اور امن کیسے ممکن ہے, اور ساتھ ساتھ تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے؟ تحفظ بالکل ریاست کی ذمہ داری ہے اور جو سیکیورٹی عوام کو دینا ہے وہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. دہشت گردانہ حملوں کو روکنا بھی حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ فیل ہو رہی ہے عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں, جس کی وجہ سے دہشت گرد دوبارہ اپنا سر اٹھا رہے ہیں اور معصوم لوگوں کی جان لے رہے ہیں. بالکل, جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا بلوچستان میں, پھر بنو میں جو واقعہ ہوا انتہائی افسوسناک تھا, اور پھر افطاری کے وقت, اور ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا حکومت وفاقی حکومت کو آپ بنو میں اور پورے خیبر پختونخوا بلوچستان میں امن و امان کی خراب صورتحال کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ اس میں ان کو کیا مطلب اقدامات اٹھانے چاہیے, کیسے بہتری وہ لا سکتے ہیں؟ حکومت کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ اس ٹائم کیونکہ خیبر پختونخوا اور وفاق میں دو الگ الگ جماعتوں کی حکومتیں ہیں تو ان کو اپنے سیاسی اختلافات ایک سائڈ پر رکھ کر صرف عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ امن کیسے قائم ہو سکتا ہے. جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایک ٹیبل پہ لے کر آئیں, ان سے مذاکرات کریں اور جو بھی کوئی پاسبل سلوشن نکل سکتا ہے عوام کے تحفظ کے لیے وہ ان کو اٹھانا چاہیے. اور حکومت کو تو ہمارا یہی پیغام ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کی, بلوچستان کی اور پورے پاکستان کی جو عوام ہے اس کے تحفظ کو یقینی بنائیں, کیونکہ زندگی جو ہوگی تو باقی چیزیں آگے چلیں گی. اگر کہیں پہ دہشت گردی ہو رہی ہوگی, جنگ شروع ہوگی, جنگ کا ماحول ہوگا, خوف ہوگا, تو وہاں پہ تو معاملات زندگی کے نہیں چل سکتے. اس سے پہلے پارا چنار بند ہے, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بھی دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں, وہاں پہ کتنے دنوں سے کرفیو ہے, کتنی جانیں وہاں پہ جا چکی ہیں. پھر پارا چنار کے بعد بنو ہے, پشاور ہے, باقی جو علاقے ہیں, پورا خیبر پختونخوا جو سابقہ فاٹا ہے وہ بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو پھر آپ کا جنوبی پنجاب کا جو علاقہ ہے وہ ڈاکوؤں کے اس میں ہے, تو یہ چیزیں زیادہ عرصہ نہیں چلیں گی کہ آپ کے ملک کا جو ہے وہ 70% جو علاقہ ہے وہ دہشت گردی کی نظر ہو, تو ایسے نہیں ہو سکتا. بالکل, ایسے ملک ترقی بھی نہیں کر سکتا. جس طرح کے سندھ میں کچے کے ڈاکو ہے, پنجاب میں بھی ہے, سندھ میں واقعہ کر کے پنجاب آ جاتے ہیں, اور پھر خیبر پختونخوا بلوچستان میں جو جس طرح کی دہشت گردی ہے, ریاست کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. بالکل کرنی چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ادا کرنی چاہیے اور ادا کر لینی چاہیے تھی کہ اتنا ہونا چاہیے تھا کہ آج ہم یہاں رمضان میں رات کو 10 بجے پریس کلب کے باہر احتجاج نہ کر رہے ہوتے. خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں امن و امان کی خراب صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ جو 4 مارچ کو عین افطاری کے وقت جو حملہ ہوا اور اس میں جو ایگزیکٹ میرے خیال میں 6 بچے یا کچھ باقی جو لوگ شہید ہوئے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. پورے ملک میں جو دہشت گردی کی صورتحال ہے اور اسپیشلی جو بنو میں یہ واقعہ, ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اور ہم ابھی جو یہاں پہ آئے ہیں مارچ کرنے کے لیے وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم امن چاہتے ہیں اور ہم کسی بھی دہشت گردی کے جو ہے وہ خلاف ہیں. مطلب امن ہی چاہیے, امن کے بغیر زندگی مطلب وہ پیا بھی نہیں چل سکتا, ملک ترقی بھی نہیں کر سکتا. تو امن کیسے ممکن ہے, اور امن کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ امن دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. جی امن ہوگا تو سب ہوگا, اور ملک تبھی خوشحال ہوگا جب کہ ملک میں امن ہوگا. اگر ملک میں دہشت گردی ہے یا حملے ہو رہے ہیں یا ساری لوگ مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, تو ایسے بھی کوئی بھی جو ملک ہے وہ ترقی نہیں کرتا. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک میں جو ہے وہ امن لائے, اور جتنے بھی پرابلمز ہو رہے ہیں یا یہ حملے ہو رہے ہیں, یعنی جیسے اب بنو میں ہے تو وہاں پہ الگ حکومت ہے اور وفاق میں الگ ہے, تو جو مختلف جو 2 حکومتیں ہیں ان کو آپس میں بیٹھنا چاہیے اور ایک ٹیبل پہ آنا چاہیے اور ان کو بات کرنی چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے. تو جب وہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے, بات کریں گے اور ریاست اپنی ذمہ داری لے گی, تو میرے خیال میں یہ حملے اور یہ سب جو دہشت گردی ہو رہی ہے ختم ہو جائے گی. بالکل, ریاست کی ذمہ داری بھی ہے لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کرنا, تو ریاست کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے.
डेफिनेटली रियासत को ही अदा करनी चाहिए और किसको अदा करनी चाहिए. रियासत की जो आवाम का तहफ़्फ़ुज़ है वो रियासत की ज़िम्मेदारी है, तो इसमें जो रोल है वो रियासत का ही है. हर हम आवाज़ उठा रहे हैं, सिर्फ यही कह रहे हैं कि रियासत को जो है वो अपना किरदार अदा करना चाहिए और मुल्क से ये दहशत गर्दी का खात्मा करना चाहिए. वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आप अमन अमान की ख़राब सूरत हाल बलूचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी जो कि बेहतरी लाने के हवाले से उनको क्या इक़दाम उठाने चाहिए और आपका हुकूमतों के लिए, दोनों के लिए, सूबाई वफाकी, चाहे बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा है, आपका मैसेज क्या है? हमारा मैसेज यही है कि हम चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो KPK है, सिंध है, कश्मीर है, कहीं पे भी है. हम चूँकि मैं कश्मीर से हूँ और यहाँ खड़े हैं, तो हम यही चाह रहे हैं कि पूरे मुल्क में, चाहे उस पाकिस्तान के साथ कोई भी जो सूबा वो कनेक्ट है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, तो पूरे मुल्क में जो रियासत है, रियासत को इसका किरदार अदा करना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि जो खैबर पख्तूनख्वा में PTI है और सिंध में PP है या कोई भी है, ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए. चूँकि आप अवाम के नुमाइंदे हैं और अवाम ने आपको लाया है, तो आप अवाम का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ आपकी ज़िम्मेदारी है, तो आपको इसका किरदार अदा करना चाहिए और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो आपको इक़दामात करने चाहिए. सियासत अपनी जगह, लेकिन लोगों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ हुकूमतों की, रियासत की ज़िम्मेदारी है और फिर मिलकर मतलब किरदार अदा करना चाहिए दोनों हुकूमतों को, चाहे PTI की हुकूमत है सूबाई या इधर वफाक में नून लीग की हुकूमत. सबको मिलके किरदार अदा करना चाहिए. हुकूमत है या फ़ौज है या सबको है, जिसको भी है उनको यानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करने चाहिए और सबको एक टेबल पे आना चाहिए. वो जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो सब एक टेबल पे आएँ और आपके इस पे बात करें या इस पे काम करें. उनको काम की ज़रूरत है कि आखिर ये वजह क्या है. स्तासुना कबीर खान. कबीर खान, जो कुम खैबर पख्तूनख्वा ज़िला बनू के अमन अमान ख़राब सूरत हाल दे स्तासु पे नज़र सदी. जी बिल्कुल. बस वो दा अफसोस खबर है मकाम डेढ़ दे अफसोस था चे बानी हालात ख़राब थी. उन पाकिस्तान हालात तकरीबन आलमोस्ट सही थी और मिश के PK डेढ़ ज़्योत मतलब हमेशा मार खड़ला पहाड़ पोजिशन से हर दौर से और दगे मिश डेढ़ अफसोस मनाऊँ कई वाला. बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के चुकुम वाक़यात मखे तराजी डेढ़ अफसोसनाक थी. नो अमन संग मुमकिन दी अमन खुजी दे मोना दा तो ना दा अवल खुद दगा मो यकीन दा और अल्लाह जी बाहर हल फजल पूको मिश को फ़िलहाल से वेला नशी दगा जता हालात थी जे मजीद नो कमेंट्स. अमन दे पारा दे स इक़दामात उचत क्रेशी दे हर यो कस दे जान दे माल तहफ़्फ़ुज़ दे रियासत ज़िम्मेवारी दा. बिल्कुल जी जिम्मेदारी दे हर सड़ी ता चमत्ता हुए चे अवल दे जोन ना दे मोना में दे दोना पास्ता बलना साड़ा एक्सपेक्ट काई. मलकम दसे तरक्की नशी कवला चरता अमन नवी नो अमन ज़रूरी दे तरक्की दे डेढ़ ज़रूरी था बेशक. अमन ने बगैर खुद दुनिया से चेहरा चतरकिन दकड़ी. खैबर पख्तूनख्वा ज़िला बनू के दे अमन अमान पर ख़राब सूरत हाल बंद स्तासु नज़र से. अमन व अमान सूरत हाल सरा लका मतलब टोले पख्तूनख्वा शे बदमनी दा उसरा बलूचिस्तान हे मुझ दगा द्वे सूबे दी और बिया ख़ास कर चनन सबा लका उगोरे पेगे के बनो और पला की मरवत के लका लग ज़्यादा इजाफा पके शुवे दा बदमनी ज़्यादा शुवे दा मख के चकुम दौरू पेगे के पदे लको के बदमनी दौरा नुआ अफसोसनाक था. बहरहाल दे पे हवाला से इक़दामात दे उचतावल ज़रूरत है. यार बिल्कुल एकदम चतौलो ज़रूरत है. मुश्ता आवाम होता अखपलो खल्क होता अवल पर कार दा चिदा मतलब दे खल्को ओ दे दा पारा समखनीवाई जोड़ की वो उसरा दा खली जमुश दा सिक्योरिटी इदारे वो उसरा पुलिस चे मुश्कुम सिक्योरिटी इदारा दा फ्रंट लाइन फोर्स थे दा है चेरे दा दे खल्को खलीज़ मवारीन दा उसरा ए मुश दे पख्तूनख्वा दे बलूचिस्तान दे अवाम ज़िम्मेवारी दा चे आगा वो दा इदारे मिल कर दे बदमनी है वो दे दहशतगर्दी है दो मुकाबला का वाइशी है चेरे ना अकेला आवाम उन्हें तो सिक्योरिटी इदारे दा है चेरे दगे बदमनी है पगुशी मुकाबला नशी कवाई मुश्क दे बदमनी है वे दे लारे मखनीवाई काऊ नो मुझ आवाम बा वो सिक्योरिटी इदारे दा बयोजे केजी और पुयेजे बंदे बाय दे खल को मुजामत कई वे दे खल पे के खिलाफ बा ऑपरेशनों ना कई अकेला दा दलता है इस किस्म का सिक्योरिटी इदारे से इक़दामातों की और आवाम से इक़दामातों की इधना है सूरत बंदे मुझ गोरू हालात बेहतरी तरफ ततले नशी. बिल्कुल पागना पसम मतलब अमन मुमकिन दे नो दे अमन दे पारा दे स इक़दामात उचत क्रेशियो दे खल्को दे जान दे माल तहफ़्फ़ुज़ दे रियासत ज़िम्मेवारी दा.
یاره د خلکو د جان د مال او د هغه د بالکل د ریاست ذمہواری ده خو ورسره چې ما مخکې هم تاسو ته دا خبره وکړه چې دا خالي د ریاست ذمہواری نه ده ریاست به بېشکه دوره مضبوط نه وي دوره به تکړه نه وي چې هغه هر یو کس ته هر یو شهري ته حفاظت ورسوي او هر یو سړي ته امن ورکړي نو ورسره ما ورته د عوامو د خپل خلکو ورسره ډېره زیاته ذمہواري ده چې هغه هم خپلو خلکو ته خپلو همسایه ته دې خلکو ته تحفظ ورکړي او امن ورکړي بدقسمتي سره بس دا زموږ بدقسمتي ده ځکه چې خو زموږ تقریبا نن 33-34 سال عمر مې دی او دا حالات چې کوم روان دي او د پښتنو چې کوم حالات روان دي دا لکه مطلب تر نن ورځ نه ده دا بس چې موږ پیدا شوي یو نو دا حالات روان دي خوشحاله ورځ دې نه ده لیدلې تر نن وروسته؟ خوشحاله ورځ مې نه ده لیدلې خو د هغې بدقسمتي دا هغه ده چې دا په ټولو نه غټه کمزوري بحیثیت پښتانه یې موږ خپله هم ده په دې کې ګوره که موږ سیکیورټي ادارې ته هغه ورکوو اعتراض ورکوو خو پکار دی چې موږ خپل ځان ته هم وګورو چې یاره په ما کې کومې کمیانې دي ما په خلکو کې کومې کمیانې دي چې هغه هم موږ د خپل ځان نه وباسو لکه په دې نه مخکې چې تا ته ما څنګه خبره وکړه چې په پنجاب کې ګوره که امن دی د هغه ګوره سټیټ دی د هغه سیکیورټي ادارې دي د هغه پولیس وال دي د هغې خلکو امن جوړ کړی دی او ورسره عوام هم شامل دي چېرته هم چې عوامو سره شامل نه وي دا سیکیورټي ادارې هېڅ چېرې امن نشي راوستی که سل زره یې دو ذمہواري شي امن نه بغیر ترقي هم ناممکن ده یاره امن نه بغیر خو ترقي هېڅ چېرې نه ده ممکن امن خو یوې حتې دپاره اول ډېر ضروري ده چې امن وي نو هغې نه پس به نور کارونه کېږي چې امن نه وي نو بس دا شو ترقي د څوک سوچ هم نشي کوی ترقي څه دا خو ډېره تباهي ده افراتفری به وي او خلک کې به یره وي او دې نه علاوه وفاقي او صوبایي حکومت ته چې کوم د امن و امان خراب صورتحال دی بلوچستان خیبر پختونخوا کې ستاسو ورته پیغام څه دی صوبایي حکومتونو ته موږ دا پیغام دی د عوامو د طرف نه چې یاره تاسو باندې چې د خلک زه همیشه دا خبره کوم چې د امن و امان دا ټولې دا کار د زموږ د سیاسي خلکو دی دا زموږ امیدواران دي دا زموږ که ګوره هغه الیکټډ دي او که هغه نان الیکټډ دي دا سیاسي خلک چې کوم دي دا موږ مشران دي دې ته موږ دا پیغام ورکوو چې یاره مطلب اوس فار ایگزامپل نن په صوبه شی د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته نو موږ خلک دا سوچ کوي چې یاره مطلب دا د پی ټی آی حکومت ته الیامین د پی ټی آی وزیر اعلی دی نه الیامین چې نن کوم ګوره ناست چیف ایگزیکټیو ناست دا ټولې پښتونخوا ټولو خلکو وزیر اعلی دی نو موږ څنګه یو دا عجیبه ذهن جوړ شوی دی چې یاره دا دې پارټي هغه دی حکومت ته هم موږ دا سوال دا د منت ته چې یاره د بدامني د دهشتګردي دې ټولې مخنیوی حکومت یوازې نشي کوی دو ته پکار ده چې ځان سره پوزیشن دا خلک میلاو کړي او په دې په بنیاد باندې په علاقو کې په ډسټرکټونو حکومتونه دي که وفاقي دی که صوبایي حکومتونه دي او که عوام دی یا چې کومې سیکیورټي ادارې دي ټولو ته ملکر اقدامات پکار دي ټولو ته مل کله اقدامات پکار دي چې څو پورې موږ عوامو سیکیورټي ادارې سیاسي خلکو دا متحد شوي نه وي دغه اتفاق نه کړه په دا نه علاوه دا زه خلکو ته پښتنو ته چې باچا خانې د پښتنو حقوق ته پاره 33 یار جیل تیر که خو نه د پښتنو خپل ځان وپېژنده او نه د خپل لیډر وپېژنده نن زه کم از کم دا وایم چې ډیجیټل دور ده نوجوانو طبقه زیاته ده هغې ته پته ده چې څوک د پښتنو خیرخوا دي او څوک د پښتنو خیرخوا نه دي نو عوامو ته پکار ده چې دا خبره ختم کړي چې یاره دا کس چې کوم دی یاره دا زما کس دی نه اوورال موږ ته دا سوچ پکار ده چې یاره ما خیتې دپاره ما پښتنو دپاره کوم یو مشر کوم یو لیډر خیرخوا دی نو ټولو سیاسي ټولو سیکیورټي ادارو د عوامو مل کرنا د بدامني خاص کر چې کومه ده د هېڅ چېرې موږ مخنیوی نشي کوی چې موږ ټولو اتفاق اتحاد نه کړی اقدامات مل کر پکار دي اتفاق ضروری دی اتفاق اتحاد ضروری دی ځکه چې اصل نه هر سړی دا خبره کوي چې لکه د ما چې کومې خبرې وکړې دا هر سړی فرد واحد سیاسي پارټي سیکیورټي ادارې دا ټول خلک دا خبره کوي چې موږ د بدامني خلاف یو موږ د بېروزګاري خلاف یو موږ د خسته حال روډونه سړکونه موږ د هر څه خلاف یو هر سړی فرد واحد هر سیاسي پارټي ځان دپاره د خلاف ته خو دو چرته هم موږ د غریبو خلکو د عوامو دپاره دو چرته هم اتفاق و اتحاد ونکړو چې موږ د سوره مسلې دي د پښتنو چې دا دو موږ ته ختم کړی وه ځکه چې کم از کم اوس ډېر کافي ټایم تیر شو خیبر پختونخوا چې کوم ضلعبندو ده په هغې کې چې کوم د امن و امان خراب صورتحال دی ستاسو په نظر څه دی جی دا کومه واقعه چې شوې ده د 3-4 دن پهله دا ډېره مطلب لرزخیز واقعه وه په دې کې ماشومان
او خواتین چې کوم دي په دې باندې چتونه پرېوتې دي. نو د دې وجې ډېر نقصان وشو تاکہ 25 کسان شهید شوي دي، بقایا 100 نه زیات زخمی شوي دي. نو دا ډېره بدبختی کیسه ده، مثبت قسمتي ده چې په رمضان کې دا قسم واقعیا او دا قسم اغه چې 25 کسان معصوم خواتین او ماشومان دا وجل کېږي. نو حکومت ته پکار ده چې کومه علاقې شو کومه بدامني ده د طرف ته د خصوصي توجه ورکړه شي. آرمی چیف راغلی و، نو هغه ته پکار ده چې مطلب سیکورټي مطلب کومه ادارې دي په هغه باندې دا فوکس وشي. امن لپاره مل کر اقدامات ته اوچتولو ضرورت دی او امن څنګه ممکن دی او ریاست ذمہواری ده چې د خلکو د جان او مال تحفظ وکړي؟ بالکل ریاست خو دغه ذمہواری ده، بل مطلب د بل خاص ذمہواری په پاکستان کې هغه صرف چې کوم د پاکستان د عوامو حفاظت چې وشي. خو بدقسمتي سره 75 سال نه د مشتاسو علاقې دهشتګردي شکار دي، نو د دا مطلب روکتام وشي او هغه دا وشي. امن نه بغیر ترقی هم نه ممکن ده چې امن وي نو ترقی به وي؟ نه دا ممکن امن نه بغیرین. نو امن ډیر ضروری ده چې امن وي نو کاروبار به معاشي سرګرمی وي، نو امن ډیر ضروری ده. خلق به خوشحالي او خلق به راضي، کاروبار به کیږي او دین علاوه وفاقي صوبایي حکومت ته د امن او امان خراب صورتحال خاص کر بنو بیا خیبر پختونخوا بلوچستان کې چې کوم صورتحال دی د امن، نو ستاسو ورته پیغام څه دی د بهترۍ په حواله سره څه اقدامات دی اوچت کړي؟ بس خو وفاقي او صوبایي دواړه مطلب اقدامات ډیر ضروری دي چې دوی یې واخلي. ډیر بدقسمتي سره سنجیده نه دي وفاقي ګورنمنت، نو د دې لپاره دا مطلب صوبایي ګورنمنت سره دوی دا کن هغه جوړ کی کر اقدامات پکار دي. اقدامات پکار دي نو د دهشتګردي نه چې عوام مطلب امن شي محفوظ. ستاسو نام؟ جمشید خدای خدمتکار. خیبر پختونخوا ضلع بنو کې چې کوم د امن او امان خراب صورتحال دی چې کوم نن دغه خلک راوتلي دي دلته شمع او ورسره د رلۍ هم دوی انعقاد کړی دی، نو ستاسو په نظر څه دی؟ مونږ خو صوبایي حکومت ته د خوسکای آل ټیم نه وته کړی دی چې کوم د لهر لګیا دی هغه بنو د خاص کر او پراچینار دی. زمونږ چې کوم جنوبي اضلاع دی هغه کله کیمر وتیا شپه ورځ حالات خرابېږي او چا د ټیکولو په طرف ته لپاره کوشش نه وکړو. او مونږ سول سوسایټي چې څومره د بنګل په بن په فارم باندې مې دنیا ته یو امن پسند شولو چې مونږ پښتانه امن غواړي، امن سره روزګار راځي، امن پسند خلک دي، امن پسند حال کې امن سره روزګار راځي، تعلیم راځي، خوشحالي راځي. نو چې په ملک کې یا په صوبا کې یا په وطن کې چا امن وي نو هر څه ممکن کېدای شي، او چا امن نه وي نو سړی به څه وکړي؟ مل کر اقدامات پکار دي. بالکل ټولې ته پکار دو چې د امن دپاره د ملک دپاره د ریاست دپاره سره یو شي او امن راولي، ځکه چې د امن نه بغیر زندگی ډېره ګرانه وي. د خلکو د ځان د مال تحفظ د ریاست ذمہواری ده. بالکل هغه ریاست ذمہواری ده او هغه ته پکار دو چې داسې اقدامات وکړي چې خاص کر زمونږ بنګلو لکه مروت او پاړچینار کې کوم د لهر روان دی او دوی چې زر نظر په دا باندې کوشش وکړي چې ختم یو هو جانی زندگی بچات شي، په هغه کې به خوشحالي راشي، په هغه کې به روزګار راشي. او زه بار بار یو ټکه مونږ صرف دا ټکې بار بار کوي چې امن وي نو هر څه وي، چې امن نه وي هېڅ هم نشي کېدی. چې امن وي هر څه وي، چې امن نه وي نو هېڅ هم نشته. نو چې کوم پړچینار کې د ډېر وخت نه چې کوم حالات یې ډېر زیات افسوسناک دي، څومره ماشومان مطلب د دې دنیا نه لاړل، او وفاقي او صوبایي حکومت ته د امن او امان د بهترۍ په حواله سره هغه خیبر پختونخوا دا که بلوچستان دی، ستاسو ورته پیغام څه دی؟ مونږ خپلې صوبې ته دا پیغام دی چې د کوم په بنو کې د رجاماتي په ټیم دومره غټه ټیک وشو، خلک ماشومان کشران بوډاګان روزې ته زنانه په جومات کې ملایان هغه طلبا هغه روژاماتي ته ناستي، نو یو اچانک سره حادثه وشوله، په هغه کې زموږ سیکورټي ادارې ته ډېر نقصان میلاو شو، او چې کوم خاص کر ډېر نقصان میلاو شو هغه زموږ علاقه ده بنو. موږ خپله کتلې دا ډېر غریب دي، نو ما صوبې نه دا کوی سوال دی چې هغه ته دا مکمل شو دا پیکج ورکړي، او چې چا کورونه ړان دي، چا روزګارونه ختم شل، هغه ته دا کورونه جوړ شي او جماعتونه دا جوړ شي. او دلته مونږ کیپیټل کې چې کوم د امن په هغه سره راغونډ شوي وي، مونږ مرکزي حکومت ته دا سوال کوي که پرایم منسټر دی که انټریئر منسټر دی که دا نوره څومره ذمہواران دي د سنټر، هغه ته مونږ دا سوال کوي او ریکویسټ کوي چې دوی سره د سمه د سرکوري ادارې سره د هغه ته شهدا پیکج میلاو شي، ځکه چې دوی بسنه سو حوصله وشي او روزګار به روزګار روان شي. نن د دې ریلۍ نه مقصد هم دا دی دنیا ته هم ورال پاکستان چې کوم سیکورټي ادارې دي که حکومتونه دي چې موږ امن غواړو.
بالکل زه خو بار بار تاته جیو ټکی کوو چې امن نه بغیر اسم نه کېږي چې امن وي خوشحالي به راځي روزګار به راځي د بچیو نه ایجوکیشن به راځي د بچیو نه مستقبل به راځي او چې امن نه وي نو چې سړی پښتو کې یو متل دی که نه چې سر ته خیر نه وي نو سړی به نوره سره پرسو تاسو نام ډاکټر واجد. ډاکټر صاحب خیبر پختونخوا ضلع بنو کې چې کوم د امن و امان خراب صورتحال دی ستاسو په نظر څه دی؟ جی دا خو چې کوم زمونږ علاقې کې امن و امان صورتحال دی دا ټوله دنیا ته معلوم دی. نو په دې حواله سره بار بار د امن په حواله سره مختلف تنظیمان مختلف سیاسي پارټۍ دغه مطالبه کړې ده ارباب اختیار نه چې موږ په علاقه کې د امن راشي. نو اول کوېسچن دا دی چې امن به راولي څوک؟ مونږ چې څو پوره هغه خلک په ګوته کړي نه وي چې امن څوک راولي او په راوستلو کې ولې ناکام دي ځکه چې دوی ته په دې حواله سره په اربونو بجټ میلاویږي. دغه بجټ نه علاوه که دوی د امن راوستلو په حواله سره د ناکامي شکار دي نو دا خو اول چې کوم سوال دی د دوی نه جوړیږي چې تاسو ولې دا کار نشئ کولی ولې په خیبر پختونخوا او خاص کر په بلوچستان کې د امن راوستلو کې تاسو ناکام یئ. امن دپاره د څه اقدامات اوچت کړی شي او د نه علاوه امن څنګه ممکن دی د خلکو د ځان د مال تحفظ د ریاست ذمہواري ده؟ بالکل دا د ریاست ذمہواري ده. لکه چې څنګه تاسو کوېسچن وکړه چې امن به څنګه راځي دا خو به موږ د ارباب اختیار نه دا سوال کوو چې امن به تاسو چې کوم ټریننګ کوئ په عربو بجټ راځي په دې حواله سره تاسو منسټریانو کې ناستي د عوام ټیکس نه تاسو تنخواه اخلئ مراعات اخلئ نو په کار دی چې دوی په دا حواله سره اقدامات وکړي او امن راوستلو کې دوی کامیاب شي او دا سیریس وګڼي. زما چې څومره نظر دی یا د عام ولس نظر دی تاسو نن سبا وګورئ دوی دا وایي چې کوم دلته ادارې دي یا امن راوستلو کې د څوک اقدام کولی شي هغه دلته په مختلف شیانو کې لکه پولیټیکل انجینیرینګ ورته ویلی شي یا دلته کم کاروبار دی په کاروبار کې په پولیټیکل انجینیرینګ کې دوی کردار ادا کوي او نور چې کم امن حواله سره کم د دوی کردار دی بالکل د نشت برابر دی. ډیوټي تر سره کول پکار دي که پاک فوج دی که پولیس دی که نور مختلف سکیورټي ادارې دي خپله ذمہواري هر سړي ته پکار ده چې تر سره یې کړي او د نه علاوه د امن نه بغیر ترقي هم نه ممکن ده. بالکل لکه تاسو ته څنګه معلومه ده زه په خپله د جنوبي وزیرستان د علاقې نه تعلق لرم او په خپله ډاکټر یم. نن چې زه فارغ شم خپل فیلډ ته اول دا دی چې زه هلته په اسپتال شه نشم کښېنستی زه په سکول شه نشم کښېنستی نو چې زما اسپتال نه وي زما سکول نه وي زما سیکیورټي نه وي نو څنګه به موږ ترقي کوو؟ وفاقي او صوبایي حکومت ته چې کوم خیبر پختونخوا او بیا بنو کې خاص کر او بیا چې کوم بلوچستان خراب صورتحال دی د امن نو ستاسو ورته پیغام څه دی د بهترۍ په حواله سره میسج څه لرئ؟ بالکل زما خو میسج کلیر دی بلکې د عام ولس نن سبا تاسو د سوشل میډیا دور دی عام ولس دا غواړي چې کوم ارباب اختیار دی ادارې دی فوج دی پولیس دی دا د پولیټیکل انجینیرینګ نه دا د کاروبار نه دا د مختلف چې کوم نور دوی کارونه پر مخ اخیستي دي صرف او صرف د خپل خوشحالي دپاره د خپل د سټیبلیټي دپاره نو دوی ته پکار دی چې خپل کار په غسره وکړي په خپل ریسپانسیبিলিټي دوی پورته کی او عام ولس دوی چې کوم د غسر مخامخ کړي دی د ژوبلولو سره د مختلف مشکلات سره مخامخ کړي دی دوی ته پکار دی چې خپل ډیوټي په خپل ټایم باندې ادا کړي. ریسپانسیبিলিټي نه علاوه امن هم نه ممکن دی چې تر څو پورې هر سړی خپل ډیوټي نه وپیژني نو امن هم نشي راتلی. بالکل نشي راتلی ځکه چې ما تاسو ته اول خبره وکړه چې دوی په عرباو روپۍ اخلي دوی په کرسۍ ناستي دوی د عوام نه ټیکس باسي نو آئین مونږ ته دا وایي چې تا ته به سیکیورټي ملاویږي تا ته به ایجوکیشن ملاویږي تا ته به هیلث ملاویږي او دا درې چې کوم زمونږ مین پیلرز دي زمونږ د معاشرې دا درې وړه چې نه وي دا درې وړه د امن سره تړلي دي نو دا درې وړه چې نه دي نو چې کوم انساني معاشره ده پرمختګ نه بلکې ډیره شاته ځي.
ټول خلک هم پریشان دي چې کوم روزانه په بنیاد باندې واقعیات کیږي نو په کار هم ده چې امن راشي د امن نه بغیر ترقي هم نه ممکن ده. بالکل ترقی نه ممکن ده. زه دلته کم خلک سره راغونډ شوي دي یو اختلاف یو ګیله بله دا ولرم چې زموږ چې کم د علاقې امن دی دا دوی د پاکستان سره املګمیټ کوي. بالکل پاکستان زموږ ملک دی خو دا واقعیات چې په کم ځای کې کیږي په کار دی چې هغه ځای سپیسیفای شي. لکه موږ دا د دهشتګردي دوم لیر را روان دی زموږ په دور کې چې بار بار بنو ټارګټ کیږي. په کار دی چې ټول ارباب اختیار ټول ان جی اوز ټول ولس په دا حواله سره سوال پورته کی چې بنو ټارګټ کیږي او بنو ولې ټارګټ کیږي. نو په دا حواله سره یو ګیله لرم چې دا کم واقعیات دي دا د پاکستان سره نشي املګمیټ باقاعده د هغې ضلع نام واخیسته شي دغو خلکو نام واخیسته شي او دا د انټرنیشنل کمیونټي ته هم زموږ خواست دی چې دغه علاقې چې کم خلک دی په دې باندې دوی رحم وکړي په دې باندې دوی د دغه ملک نه سوال جواب وکړي که واقعي دوی د امن په حواله سره دوی د ترقي په حواله سره ځان بولي چې مونږ کردار ادا کوو. احسان الله صاحب خیبر پختونخوا ضلع بنو کې چې کوم د امن و امان خراب صورتحال دی ستاسو په نظر څه دی؟ امن و امان صورتحال په دې وجه خراب دی چې مونږ ایز ا قوم په یو پوزیشن کې نه یو په یو حیثیت باندې نه یو اتفاق نشته تقسیم یو. اوس د خارجین حمله کوي د ادارې باندې حمله کوي پکې بې ګناه مړېږي ماشومان مړېږي د 2 میاشتې 3 میاشتې انتهایی ظلم لګیا دی. مونږ د اسلام آباد کې اوسېدونکي خلک مونږ د ډر د خوف د وجې بنو ته نشو تللی. حالات انتهایی سنګین دي او خراب دي. الله پاک ته مونږ په بنو کې امن غواړو. نور اسم مطالبه زموږ د چا نه هم نشته د امن مطالبه ده. څنګه ممکن دی د امن دپاره د څه اقدامات اوچت کړی شي؟ امن دپاره اقدامات دا دی چې مونږ به حیثیت قوم که پارټۍ دي که ادارې دي که د نورو خلک هم د دې قوم نه تعلق لري چې دا اقدامات پکار په یو ځای چې شي او یو ځای خبره وکړي او ټول په یو ځای شي یو مسئلې حل راوباسي. دا جنگ دا مړی دا جنازې به موږ څو پورې اوچتو. الله د رحم وکړي او دې نه علاوه چې کوم ترقي ده هغه هم د امن نه بغیر مطلب ناممکن ده. د ترقۍ دپاره امن ضروري دی. امن ضروري دی چې امن وي خلک به کارونه کوي څوک به راوړي روزګار به کوي چې امن نه وي نو هغه روزګار څوک کولی شي. موږ د بحیثیت قوم د ملک د خاص کر د څومره مقتدر خلک دي د هغې نه موږ دا غواړو چې موږ ته امن راکړي. د بنو خلک محنت خش خلک ته مذهبي خلک ته هر څه کار کولی شو چې امن ورته ورکړي. ټول پښتانه او بیا بلوچستان کې چې کوم خراب د امن و امان صورتحال دی نو ټول محنت کش خلک دي دومره محنتونه او په هغې نه پس خپل ځان سټیبل کول او بیا وفاقي صوبایي حکومت ته د امن و امان خراب صورتحال په حواله سره ستاسو میسج څه دی او څه بهترۍ دپاره د څه اقدامات دوی اوچت کړي او ستاسو ورته پیغام مطلب څه لرئ؟ موږ د وفاقي حکومت نه دا سوال کوو دا منت کوو دا زاری کوو چې تاسو د هر څه په کنټرول کې والئ او زموږ د بنو خلکو غیرتي خلکو ته مذهبي خلکو ته معصومو خلکو ته امن ورکړي. دا خلک په وفاقي حکومت کولی شي. صوبایي حکومت د حیثیت ختم شوی دی. هغې لا ایډر سچویشن نشي کنټرول کولی. هغې هېڅ حیثیت پاتې نه دی. موږ د دې وفاقي حکومت نه سوال دی چې خدای دپاره راشي او زموږ د بنو په امن کې کردار ادا کړي. بالکل په امن کې کردار ضروری دی کا وفاقي دی کا هر سیاسی جماعت دی او کا سیکورټي ادارې دي نو مل کر اقدامات چې وي نو امن به وي. بالکل چې ټول په یوه خبره شي یوه کیسه شي نو د امن راتلی شي چې ټول هر څه اختلافات مونږ ختم کړو او په یو ځای شو دا حیثیت سره برابر کړو. د خیبر پختونخوا ضلع بنو کې چې کوم د امن و امان خراب صورتحال دی ستاسو نظر څه دی؟ بالکل حالات خو داسې دي چې ډېر سنګین دي او مخکې ورځې کې بلاست شوي دي په هغې کې ډېر کورونه چتونه راچېدلي دي ډېر خلک زخمیان دي. نو د ریاست ذمهواري ده چې د خلکو د ځان و مال تحفظ وکړي؟ بالکل دا د ریاست ذمهداري ده دا زموږ د صوبایي حکومت هم ذمهداري ده. هلته کې چې کوم کانډیډیټس راغلي دي ووټس یې اخیستی دی هغه هلته کې په ګراونډ باندې موجود نه دي. حالانکې بنو کې ډېر وخت نه اکټیویټیز روانې دي. مخکې یو پسونه شو چې په هغې کې تقریبا 12 لکه خلک راوتي په هغې کې داسې چې ډېر خلک ترګیټ شول. پسون کې هغې کې تجران خلک وي په هغې کې زموږ د امن نوره داسې خلک وي سماد خان بنو سره تعلق دی د پی ټي ایم غړی دی نو هغه چې کوم دی په جیل کې بندیز دی او بند دی زموږ د علاقې بل علي وزیر دی هغه هم په جیل کې بندیز دی بند دی زموږ چې څونه زمریان دي د وطن د امن د غږ زمریان دي هغه یې بند کړي دي او زموږ چې کوم سیاسي خلک دي هغه خپلې مزې وایي دلته په اسلام آباد کې پراته دي. د امن دپاره د څه اقدامات اوچت کړی شي او دې نه علاوه امن څنګه ممکن دی؟ یاره امن دپاره چې کوم دا چې کله هم موږ ته د خپل وطن په خپل اختیار نه میلاو دومره پورې زموږ په وطن کې امن نشي اقدامات پکار دي. مل کر اقدامات پکار زموږ خپل په کور کې اتفاق پکار دی
چې موږ په خپل کور کې کله اتفاق راشي نو موږ چې بل چې هر څوک راځي دومره بل سړی بیا زورور نه دی بیا موږ مخنیوی کوی شي. د امن دپاره اتحاد اتفاق څومره ضروري ګڼئ؟ یاره زه وایم چې عمده چې د کوم ریزلټ ته موږ را رسېدلي چې نن کوم حالات جوړ د زموږ بې اتفاقي ده. که چېرته زموږ سیاسي خلک زموږ نور چې څومره مطلب داسې د امن غوښتونکي خلک دي اکټیویست دي که هغه ټول په یو پیج باندې رالل نو دا به ډېره ښه خبره ده. امن په حواله سره چې کوم امن دی هغې نه ترقي هم نه ممکن ده چې کوم ځایونو کې یا په کومو ملکونو کې امن دی هغې ترقي هم کړې ده او ترقي روانه هم ده. نو خیبر پښتونخوا بلوچستان کې هم مطلب ترقی د امن نه بغیر ناممکن ده. او بالکل ترقی ناممکن ده. دلته اسلام آباد کې که موږ ګوري دا ښار کې دا ولې دومره ډیولپ شوی دی دا ولې دومره د خلک مخکې تللي دي دا دلته کې چې کوم دی دلته کې امن دی. چې کله امن شو نو ته د بهر نه هم سړی راځي زما وزیرستان اړنګ پنګ پروت دی زما روډ نه دی چې ستا روډ نشته دی نو ته هوټل نشي جوړوی ته هوټل نشي جوړوی ته هېڅ هم نشي کوی. مطلب دا دی چې زموږ د بنو چې کومه سیټي دا د داسې بازار دی لکه دلته په پنډۍ کې وزه ته مثال در کوم لکه د پنډۍ کې راجه بازار لکه دومره سیل پکې کېږي دومره امپورټ ایکسپورټ کېږي خو دا ده چې هغه سایډ نه هم بډر باندې نو زموږ چې کوم دی موږ باندې اکنامیکلی وار هم شروع دی لکه هغې سایډ نه هم موږ سپریس کېږي او هغې نه بعد لکه مطلب سټیټ هم مخته د خپلې کرویانې کوو او هغې نه بعد موږ باندې د نور چې کوم ګروپونه دي دا هم راخلاص کړي دي. نو دې د وفاقي او صوبایي حکومت ته خیبر پښتونخوا بلوچستان او بیا خاص کر ضلعبنو کې د امن و امان خراب صورتحال د بهترۍ په حواله سره پیغام څه لرئ؟ یاره زه خو هم مخکې مې هم درته وویل چې دا به مونږ په خپل کور کې اتفاق اتحاد راولي. مونږ به خپل ګریوانو ته ګوري چې په مونږ کې کومې غلطیانې چې مونږ هغه ځان نه وباسي. مونږ به په خپلو ځانو کې خپلو بچیانو کې تعلیم راولي خپلو ځانونه به تعلیم یافته کوي او خپله معاشره چې کوم ده هغه به یو رڼا سیټ ته راوچتوي نو مونږ د دې څیزونو مقابله کوی شي. ادروایز دا چیلنج زموږ دپاره ډېر غټ دي. کتونکو چې کوم خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د امن و امان خراب صورتحال دی چې کوم دلته راغلي خلک وي چې دوی د امن پاسون ریلی کړې وه په دې کې چې کوم خلکو شرکت کړی و د هغوی تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. دوی هم چې د امن نه بغیر ترقي هم ناممکن ده او دوی دا هم چې امن د ترقۍ دپاره ډېر زیات ضروري دی او ریاست ته هم پکار ده چې د خلکو د ځان د مال د تحفظ دپاره خپله ذمهواري ترسره کړي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.